Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The fifth class nave topic the chapter 6 light travels in straight line. Light सफ़र कई हमेशा पर straight line में पर सीधा लारा बांधी. Light always travel in straight line. No light चले दामन सरा हमेशा पर सीधा line सफ़र कई. An experiment have three identical cards have a small hole for observation and prove that light travel in straight path. یو ایکسپریمنٹ کنډکټ کړو چې داسې کارډونه ودرولي وو 3 آیډنټیکل کارډ مطلب یو کارډ یې داسې ودرولی دی بل کارډ یې ورته داسې مخامخ ودرولی دی بل ورته داسې مخامخ ودرولی دی په دې کې درې واړو کې داسې سوري سوري کړي دي د دې ښه نه ورته داسې چرباتي یا څه شی نیولی دی سورس آف لایټ نو چې کله دا سوري درې واړه بالکل یو بل ته په سیده لاین کې شي نو لایټ د دې خوا راپاس کېږي خو که چېرته کې تی دا یو کاټ کته بره شو نو بیا موږ سره لایټ دې خوا نه راپاس کېږي نو دا ایکسپریمنټ دو په دې باندې کړی چې صرف دا خبره ثابتوله چې لایټ موږ سره رڼا چې ده دا موږ سره په سیده لارې باندې سفر کوي نیکسټ ټاپک دی فارمیشن آف شیډو د شیډو څنګه فارمیټ کېږي سورې څنګه جوړېږي د انسان څنګه سورې جوړېږي یا د یو بل چیز څنګه سورې جوړېږي یو نو لایټ ټریول ان سټرایټ پات تاسو ته پته ولګېده چې لایټ زموږ سره په سیده لاره سفر کوي when an opaque object block the path of light a shadow of the object is formed چې کله یو اوپیک object د لایټ هغه لاره بلاک کړي نو د هغې د هغه object سورې جوړېږي when an opaque object block the path of light چې کله یو opaque object یو non transparent object چې د هغې نه لایټ نه پاس کېږي هغه بلاک کي د path of light د رڼا لارې ته داسې راشي a shadow of the object is formed د هغه object shadow سورې جوړېږي a shadow is similar in shape of the object دغه سورې چې دی دغه shadow چې دی د هغه object په شیپ کې یو شان کې وي but opposite direction of the light source خدا به د لایټ د سورس نه په اپوزیټ ډایرکټ باندې وي چې کوم طرف ته لایټ وي نو بل طرف ته به د هغې سورې جوړېږي ټیک شو when an object near the source of light چې کله یو object چې د کوم object موږ سورې جوړول غواړو هغه source of light ته نږدې وي shadow is big د هغه شیډو چې دی د هغه سورې به غټ جوړېږي وایس ورسا او چې کله یو ابجکټ د سورس آف لایټ نه لرې وي د هغه سورې به وړوکی جوړېږي اوس مثلا دا یو کینډل دی ټیک شو او دا ورته ما یو مطلب یو چیز ودرولی دی خو دا یو ابجکټ چې دی دا د دې کینډل ته نږدې دی دا موږ سره د دې object شیډو جوړ شوی دی سورې جوړ شوی دی شیډو دی نو دا شیډو چې دی دا موږ سره په سایز کې د دې object نه غټ دی دا ځکه غټ دی چې دا object سورس آف لایټ ته نږدې دی اوس دې ته وګورئ چې موږ وایو چې کله موږ سره یو object د سورس آف لایټ نه لرې وي نو د هغې سورې به وړوکی جوړېږي نو دا object ما د دې سورس آف لایټ نه لږ لرې ودرول دی نو د دې سورې څه دی وړوکی جوړ شوی دی چې کله د یو اوپیک object د یو نان ټرانسپیرنټ object چې کله د لایټ په مخ کې راشي نو د هغې تصویر جوړېږي لکه مثلا دا مارکر دی د تاسو وګورئ موږ سره د دې ښکته په پیپر باندې د دې سورې جوړېږي ځکه چې دې نه د دې غږ نه موږ سره لایټ فال کېږي هلته کې زموږ سره څه کېږي سورې جوړېږي اوس دا مارکر داسې نږدې راوړم د سورس آف لایټ نه زموږ سره هغه شیډو څومره غټ جوړېږي او که زه دا د سورس آف لایټ نه لږ لرې کوم نو موږ سره شیډو به څه جوړېږي وړکوټی جوړېږي نو موږ سره همیشه شیډو جوړېږي د لایټ چې د کوم طرف نه راځي د هغې په بل طرف باندې خو چې کله د لایټ په لاره کې یو اوپیک object راشي او هغه لایټ
هغه ټریولینګ سټاپ کی نو بل طرف ته موږ سره د هغې شیډو جوړیږي. اوس د ریفلیکشن اف لایټ، د لایټ ریفلیکشن، لایټ واپس راتمبېدو. The bouncing back of light from opaque object is called a reflection of light. چې کله د اوپیک object نه یو لایټ واپس راوتمبېږي نو دې ته ریفلیکشن اف لایټ وي. که اوس د object زموږ سره ټرانسپیرنټ وي یعنی شیشه وي نو موږ سره دغه نه بیا لایټ واپس نه راتمبېږي خو هغه موږ سره ډایرکټ دغه کې دنده پاس کېږي نو هغې ته بیا ریفلیکشن نه وي، هغې ته بیا ریفریکشن وي. نو ریفلیکشن چې کله د یو سرفیس نه د اوپیک object د سرفیس نه لایټ واپس راوتمبېږي نو دې ته ریفلیکشن وي. اوس دا سرفیس به یا سموث وي یا به ډل وي. اوس نمبر 1 چې کوم دی موږ سره سموث سرفیس دی. د سموث سرفیس نه موږ سره لایټ څنګه ریفلیکټ کیږي. سپوز دا موږ سره یو سرفیس دی، دا موږ سره سموث دی، بالکل هموار دی لکه شیشه ده. د شیشې په شان کې یعنی یو پالش کړی شوې سطحه ده چې کله موږ سره په دې باندې یو لایټ داسې فال شي، دا موږ سره کوم لایټ راغی چې دا موږ سره په دې باندې فال شو او دې ته موږ لایټ اف فالینګ یا لایټ اف انسیډنټ وایو. چې کله او د دې نه که موږ سره لایټ باونسینګ بیک شو واپس داسې راوتمبېده نو دې ته موږ بیا ریفلیکټډ لایټ وایو. نو د ریفلیکټډ لایټ از آن د سیم انګل as the falling light. چې د ریفلیکټینګ انګل په حق انګل کې وي، په کم انګل کې چې په دې باندې لایټ فال شوی لکه دا سموث سرفیس دی، په دې انګل کې په دې باندې لایټ سي فال شو نو په حق انګل کې به دا لایټ دینه بارته وځي، یعنی دا انګل او دا انګل به سیم وي. نمبر 2 چې دا نو from the dull surface light reflect on the different angle from the falling or light of incident. چې کله لایټ اف انسیډنټ راغی په ډل سرفیس باندې ولګېدو نو د دې نه چې کوم لایټ موږ سره ریفلیکټ کېږي نو هغه موږ سره په ډفرنټ انګل باندې به څه کېږي ریفلیکټ کېږي به. سو دس لایټ از ډسپرس آل اوور. دا لایټ موږ سره په هر طرف باندې څه شي ډسپرس شي. دا موږ سره فالینګ لایټ داسې راغی په دې ډل سرفیس باندې زګه سرفیس دی په دې باندې ولګېدو چې کله موږ سره د دې نه لایټ داسې ریفلیکټ کېږي دا موږ سره په هر طرف باندې څه شي ډسپرس شي په یعنې خاص پراپر انګل باندې نه لکه څنګه چې دا موږ سره په پراپر انګل باندې واپس څه ریفلیکټ شوی دی. دا موږ سره چې دا موږ سره دا لایټ څه کړي دا ډسپرس کړي نو د دې موږ سره بیا یو فایده شته دی. سو وی کین سی منګه لیدلی شو ایوری ډارک پلیس، په هر ډارک پلیس کې هر چیز موږ لیدل، یعنې د کمرو دنده ګوټ ته هر دنده چې کوم ځای دی سوری دی هغې ته موږ سره دا لایټ شي ډسپر شي او چې کله دنده ګوټونو مټونو ته دا لایټ رسي نو دا زموږ سره د ډل سرفیس نه په هر انګل باندې هغه لایټ ریفلیکشن دی چې زموږ سره دنده سوړو موړو ته دنده چې دی نو لکه لایټ شي ورسي. که سموث سرفیس شي نو سموث سرفیس زموږ سره په هر طرف نه لایټ نه فال کوي، یعنې لایټ ډسپرس کوي نه خو لایټ ریفلیکټ کړي نو موږ سره هغه په سیم انګل باندې څه چې ریفلیکټ شي لکه څنګه چې زموږ سره هغه شیشه چې د کوم کې چې موږ ځان سین کوو میرر چې ورته وایي که تاسو په هغې باندې لایټ فال کړي نو هغه موږ سره چې په کوم انګل ته لایټ فال کړي نو هغه په هغه انګل باندې ټول هغه ریز په بل طرف باندې څه کوي ریفلیکټ کوي. خو د دې برعکس موږ دا ډل سرفیس وګورو نو ډل سرفیس موږ سره لایټ ریفلیکټ کوي او دا موږ سره ډسپرس کوي یعنې په ډفرنټ انګل باندې هغه ریفلیکټ کوي نو موږ ته هر ډارک پلیس چې کوم دی موږ ته په نظر باندې راشي. تھینک یو فار واچینګ.